اس او خر په ځنګل کې وي چې ته وران شي بعضو کتابونو کې هسې دا قصې ذکر کړې فایده منه او په دې باب کې ذکر شوی نو دې اس وي چې دا واښه شنی او خر وي چې دا سری دواړو ډېر بحث کړی دی اس غریب ځان ستړی کړی هم دی ورته ویلي چې دا وګوره ته یې خورې موږ یې خورو دا نه دي شنه وي نه دا سره دي نو ډېرې ورځې په دې ځنګل کې دا قصې چلېده را چلېده نو ازمرۍ ته خبر شوی دی نو هغه دوی راغوښتي دي چې یاره دا تاسو څه قصې جوړه کړې ده دوی مې وخوره دا بحث چلېږي نو هغه ورته چې باچا صاحب اس وایي چې زه درته وایم چې دا واښه چې دي دا شنه دي او دی وایي چې دا سره دي اوس تاسو فیصله وکړئ نو باچا صاحب فیصله دا وکړه چې حق د خر سره دی خر صحیح وایي واښه چې دی هغه سره او امر یې وکړو چې دا اس یوې میاشتې له جیل ته واچوي اس هم حیران او ټول ځناور حیران چې دا ده څه فیصله وکړه هغه ورته ولي وی په دې جیل ته په دې واچوي تا ته چا وي چې د خر سره باس کوه دا دومره ورځې تاسو مجلس ګرم کړی دی کته ځئ بره ځئ څه خر پورې ښتی ته هغه پوه کوې چې واښه شنه دي پرېږده به چې هغه وایي سره دي سره دي وایي سره دي زه سره دي نو یو سړی چې خپل وخت ضایع کوي داسې سړي پورې ښتی دلایل ورته پېش کړه په دلایلو څه پوهېږي